د علامه طبطزاني باره کې راځي رحمت الله علیه، ډېر لوی مصنف تېر شوی دی، ډېر زیات کون ذهن او ذهن یې بیخي کار نه کوو چې درس کې به ناست دی نو طلباو به هم پسې خاندل، اکثر به داسې ناشوړه ته مونږ چوټی ناشوړه ته خبر وکړو نو داسې کمزوری کون ذهن او ذهن به کار نه کوو او ډېر زیات شپه ورځ به لګیا وو، خپل کتاب ته به ناست یو، خپل محنت به یې کوو، علم به یې حاصلو، استاذ ته به په غور باندې ناست یو، خوب به نه کوو، بس شپه ورځ به کتاب ته ناست دی، خو بیا هم ډېر زیات کون ذهن او ذهن یې بیخي کار نه کوو. بیا یو ځل وده دی په خوب کې دله یو کس رالی دته وایي چې طبطزاني نبي علیه صلات وسلام مبارک ته غواړي. بیا ورته ډېر حیران شو چې ما غونته کې سړي ته وګورم نبي علیه صلات وسلام مبارک غونته کې لویه هستي هغه ما غواړي، په خوب کې اوس دته هغه کس وایي. ده ورته وایي چې نه مړه خپل کار کوه، ما خپل سبق ته پروت زه خپل کتاب ته ناست یم، زه خپل کتاب پړاوم او ته ما د خپل کتاب نه وباسي. چې دی لاړې دوباره ته پسې راغلی ویې پلان کې نبي علیه صلات وسلام مبارک ته غواړي چې راشه طبطزاني ته اواز کا. دی ورته بیا وایي چې مړه ځه ما خپل کتاب ته پرېږده، زه خپل کتاب ته ناست یم، سبا به رانه استاذ تپوس کوي سره ته څه یادېږي نه او سره پسې ته بار بار را روانې دروغ رادلې. چې هغه لاړې دوباره پسې راغلی او ډېر په زورونې سره ویل چې نبي علیه صلات وسلام مبارک وایي خو دی رانلې زه پسې درځم. بس دی نیغ ودرېدو روان شو، وایي زه دغه شانتې یو ځای ته ننوتم چې ګورم مخامخ نبی علیه صلات وسلام مبارک په یو اوچت مسند باندې ناستی دی. وایي زه ډېر زیات ویرېدم، ما باندې رب ولګېده، وایي مخکې مې خپې نه شوې تلې چې ما ته 3 پیرې ما پسې کس راولېږو، زه 3 پیرې کې رانړم. وایي بلکل ودرېدم. وایي نبی علیه صلات وسلام مبارک په خپل ځای باندې ودرېد، ما ته وایي چې ای طبطزاني 3 پیرې تا پسې ما کس در ولېږو ته ولې نه راتلې؟ هغه ورته ویل وایي یا رسول الله وایي دغه شانتې زه خپل کتاب ته ناستی وم او زه ډېر زیات کون ذهنه یم، ما ته سبق هم نه یادېږي. ما ویل چې دی به دروغ وایي، وایي د ده په خوله باندې ما یقین نه کوو، خو د آخره کې چې راته وویله چې هغه د پس په خپله راځي ما پرې بیا یقین وکړو. وایي بس زه راپاڅېدم زه رالم، ده ورته وویله وایي ای طبطزاني دې خوا راشه. دی چې څنګه ور روان شو دی وایي زه ډېر په یاره ور روان وم. وایي خپلې لاړې مبارکې راواخېستې او ما یې په خوله کې راکړې. هغه طبطزاني وایي چې کله زه راپاڅېدم نو وایي زما ذهن ډېر زیات وسیع شو چې د علم کم نورانیت و هغه زما ذهن او زما زړه ته آلرډي را پرېوت چې کوم څه ما ویل او کومې لاړې مبارکې چې نبي علیه صلات وسلام مبارک راکړې وې د هغې یو بل شانتې ذایقه وه چې تر مرګه پورې د هغې ذایقه زما د خولې نه او د هغې سره زما ذهن آزاد شوی دی. هغه چې درس په سبا باندې کېناستو په استاذ باندې ناشنا سوالونه شروع کړل، هغه طلبه هم پسې خاندله، دومره ناشنا سوالونه چې هغه استاذ سره په هغه سوال کې اشتباه راغله چې نن خو طبطزاني بل څه وایي چې دا خو زما علم کې هم نشته او زما مطالعه کې هم نشته. طلبه نه پوهېدل، هغوی به پسې هغه شانتې خاندل، وایي دا خو هغه شانتې غبي دي او ګډې وډې وایي. دوی ورته وایي چې ای طلبه نن طبطزاني عجیبه علم راښکاره کړی، تاسو ته پسې مه خاندئ، تاسو ته پوهېږئ نه، ته زما په علم کې ما ته اشتباه راوسته، دی خو عجیبه سوالونه کوي چې دې جوابونه ما سره هم نشته، په کتابونو کې هم نشته، دونه عجیبه سوالونه کوي. چې کله درس ختم شو طبطزاني رحمت الله علیه ته هغه استاد وایي چې طبطزاني دې خوا خو راشه، تا خو نن څه عجیبه سوالونه وکړل، دا راز راته وایي دا څه راز دی، مطالعه دې ډېره کړې، څه چل شوی دی، بل ځای ته تللی چا نه څه زده کړي دي. ده ورته ویل دا راز خو ما چاته نه وکړو، خو تاسو د استاد یې تاسو ته به یې وکړم. دغسې نبي علیه صلات وسلام مبارک ماله په خوب کې راغلی، هغه ما ته وایي چې ته ډېر زیات کون ذهنه یې او ته ډېر زیاته مجاهده کې د علم د حصول دپاره لګیا یې، تا پسې خلک مسخرې هم کوي، تا خلک سپک هم ګڼي چې کون ذهن لري او څه نه یاد وایي. ما
په خوب کې ویلانې مبارکې راکړې وایي د هغې نه پس زما ذهن مې کلاو شو تا چې څه ویلي هغه زما ذهن ته راغی بلکې د هغې نه علاوه نور علم هم زما زړه ته راکوز شوی اوس چې د علم څومره ګران کتابونه دي هغه د تبزداني رحمت الله علیه چې علما پرې لیکي دومره ګران کتابونه لیکي نو هغه د علم د حصول دپاره راوته او د علم حصول د علم حاصله نو موږ او تاسو کوشش دا وکړو چې خپل بچی د علم دپاره وباسو کم سے کم چې یو بچی د علم دپاره وباسو چې الله جل شانه موږ ته په دنیا کې هم راحت او سکون را نصیب کړي دغه شانتې د آخرت چې کومه زندګي ده ډېره خطرناکه زندګي ده روایتو کې راځي چې د سترګو په ځای د سترګو نه به د اوښکو په ځای وینې را روانې دومره خطرناکه زندګي نو چې موږ او تاسو خامخا خو خپله نه چې خپل بچی د علم دپاره وباسو انشاءالله وباسو ورته الله جل شانه دې موږ او تاسو له په دې د عمل کولو توفیق راکړي